السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل د عدم تشدد فلسفه او د کوهاټ عبدالغفار کله چې پېښور های کورټ کې د پی ټی آی رکن چې کوم فضل محمد خان دی په هغه باندې د ان پی کارکونانو تشدد وکړو نو د کوهاټ عبدالغفار کیسه راته مخې ته رایاده شوله او ما چې د کمپیریزن وکړم چې عدم تشدد فلسفه اخر څه وه او په دې کې څومره بدلون راغلی دی. د عبدالغفار تعلق د کوهاټ سره و دا د باچاهان بابا چې کوم خدایي خدمتګارو په هغې کې یو تابعدار وګړی ده. کله چې په 1948 کې د بابړ واقعه مخې ته راله او د خدایي خدمتګارو باندې تشدد وکړی شو، بې شمېره خلک شهیدان شو، باچاهان بابا ګرفتاره شو، نو په دغه خدایي خدمتګارو کې یو عبدالغفار عبدالغفار چې کوم دی دغه مخالفینو بغیر کپړو یعنی لغړي په لارو کوڅو کې د یو شمېر کارکونانو سره وګرځو، په هغه باندې ډېر زیات تشدد وکړو. خو عبدالغفار چې کوم دی باچاهان بابا په نوم باندې یو خط لیکلی و، هغه خط چې کوم دی کله ولی خان د جیل نه راووت نو هغه خط ذکر هغه په خپل کتاب کې خوم کړی دی. عبدالغفار چې کوم دی باچاهان بابا ته خط لیکلی و چې ما ستا د عدم تشدد فلسفې ما ډېر زیات خیال وساتو، ما د هغې پاسداري وکړله، د قیوم خان چې کوم کارکنانو او دغه حکومت هغه وخت چې کوم ظالمانو هغې زما چې کوم جایداد و هغه یې ضبط کو، زما د زنانو د کورودانو د هغې هم بېعزتي وکړله، په ما باندې تشدد هم وکړو. زه ډېر زیات مجبوره شوم، ما سره نور څه اپشن نشته دی د خودکشۍ نه علاوه، ولې چې زه غواړم نو زه به د قیوم خان او د هغه چې کوم کارکنان دي زه به د هغوی قتل و غارت وکړم، خو چونکې د عدم تشدد فلسفه مې مخې ته پرته ده او ستا مینه مې مخې ته پرته ده، نو دې وجې د عدم تشدد فلسفې پاسداري کوم او د هغوی ته هېڅ هم نه ویم، خو صرف خپله باندې خودکشۍ ته مجبوره شوم او د دې خودکشۍ دپاره زه د الله تعالی نه هم معافي غواړم. یو د عدم تشدد فلسفه دا وه، یو خدایي خدمتګار دا و، یو د باچاهان بابا پیروکار دا و چې په خپله خودکشي کړې، ځان له تکلیف ورکړی دی، خو په بل سړي باندې تشدد نه دی کړی. دا فلسفه او دا چې کوم دا یو سوچ و دا په هغه کارکنانو کې راچلېدو، دا د باچاهان بابا سوچ و چې په هغه وګړو کې هغه کارکنانو کې او خدایي خدمتګارو کې دا راچلېدو. یو د عدم تشدد فلسفه نن د ایمل ولی خان په پاټۍ کې ده. تاسو سوچ وکئ چې هغه تشدد د هغه عدم تشدد فلسفه نن دی چې کوم دی مکمل ختمه کړې ده، په وړه وړه خبره باندې خلکو ته کنځلې کوي، په خلکو باندې تشدد کوي او نن چې کوم دی د ټوپک تمانچې خبرې کوي.